أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. د پیغمبري بدن ښکلاوي شروع وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک قد او ونه مبارک مو ویلې ول په تیر سبق کې. اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک شروع کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سر مبارک ښکلا داسې و چې ډیر ښایسته پر اندازه برابر غټ لعق لډک سر مبارک یې و. علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه، علامه نبهانی رحمت الله علیه په حواله د ابو نعیم رحمت الله علیه او ابن شاکر رحمت الله علیه د زهیب بن منبه رحمت الله علیه څخه نقل کوي چې د مبارک فرمایي ما یو اویا کتابونه ویلي او مطالعه کړي، ټول پر دې خبره سره متفق ول چې د ټول بشریت عقلونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په عقل ته داسې نسبت لري لکه د ریګو یو ذره د ټول دنیا وریګو ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تر ټول بشریت ډیر هوښیار او پوره د عقل ډک خاوند و. الشفا جامع الجمرات. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک د هند ابن حالیه رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک غټ و. جامع الجمرات جامع الترمذی. عبد الله بن امام احمد رحمت الله علیه د امام بیهقی رحمت الله علیه د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سپین او غټ سر خاوند و، تک سپین تنده یو دلایل نبوت. علامه سید جعفر برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې په روایت کې چې په هغه کوم روایتو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د سر په اړه راغلي دي د هغه مطلب دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک د پیغمبري بدن مبارک سره سم مناسب غټوالی درلودي چې داسې مناسب سر د انسان لپاره زینت دی او خدای مکه که کوم سر د انسان له بدن سره مناسب نه وي یا ډیر غټ وي یا ډیر کوچنی وي، دا دواړه د انسان او بدني ښکلا ته عیب رسوي او بې خوندي ګوته ورته نیول کیږي. او بالمقابل ډیر کوچنی سر هم د پوهانو له نظره علامه د کم فهمي او کم عقلي او سپک طبیعت دلیل دی، او نامناسب غټ سر هم علامه د کوټه ذهني او کم فهمي دلیل دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک چې د خپل پیغمبري بدن مبارک سره مناسب غټوالی درلودي، هغه ډیر قوي دماغ او تکړه عقل باندې دلالت کوي. شرح مولود النبوي صلی الله علیه وسلم. وما علينا الا البلاغ المبين.